قسم دې چې د چا کور ته د قرآن رڼا وردن نه شو د دې نه لوی سعادت ورې بل نشته. دا د الله فضل دی د دغه قاریانو صاحبانو او عالمانو محنتو او د دغې مدرسې چې کوم محتمم صاحب دی د ګران قدر محترم جناب مولانا محمد اعزاز صاحب، والد صاحب حاجی رسول خان صاحب او د هغه د ملګرو خواري دی. الله یې دې مدرسې له مدرسه عثمانیه هغې له د خدای نوره ترقي ورکړي او چې کوم د دې محتمم صاحب دی رسول خان صاحب حاجي صاحب محترم هغه بچی دی اعزاز صاحب د مونږه بچی دی زموږ شاګرد دی او د دې ګڼ شمېر علما دلته ناست دي. سره ستاسو د ټولو الله دې د خیر او د برکت زندګي نصیب کړي. وروڼو قرآن شریف خو د الله خبرې دي او د الله د خبرو برکات دومره دي چې د هغې څه انتها نشته. د خدای ذات څومره بابرکته ده. دا هر څه چې دي دا موږ تاسو سره دا نعمتونه دا زموږ رزق دا زموږ ژوند دا زموږ ایمان زموږ بچي دا د الله برکات دي چې موږ له خدای راکړي. او د خدای برکات یوازې موږ له نه دي د مایانو له په دریابونو کې او د حیواناتو له په ځنګلونو او د مرغو له او د پیریانو له او د ګونو بوټو له او د اوبو له ټول کې د خدای د برکت نه یو شی باب نه په دې ټولو د خدای برکات نازلېږي. نو د خدای د کلام د قرآن شریف په څومره برکت ګورئ وروڼو څوک قرآن شریف تلاوت کوي په ثواب دی. حدیث دی د حضور پاک په یو حرف رس نه کېږي او بعضې صورتونو کې خاص برکات دي لکه سوره یاسین شریف. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک یې سهار وختي ولولي قضیت حوایجه حاجتونه به خدای پوره کړي. سوره واقعه ده ماښام ماسخوتن څوک فقر به پیدا نه تبارک الذي څوک د قبر عذاب به پیدا نه. سوره اخلاص قل هو سوره ده چې درې ځله چې وي الله به د قرآن شریف د ختم ثواب او چې لس کرته چې وي لس کرته الله به په جنت کې محل ولا جوړ. که عمل پې څوک کوي نو مقصد یې دغه ده. اصل مقصد یې دا ده چې بنده د قرآن شریف په معنا ځان کېږي. ورونو کتاب والا قرآن شریف له مال جوړ کړه، رهې دې ولا جوړ کړه، المارۍ دې ولا جوړ کړه، ښکل دې کړه، سینې پورې دې ونیو د برکت په خیال. قسم دې چې دې کې مستعار الله قرآن شریف فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. او د دې مقصد څه دی د دې آیت دا الله ذکر کړی ترغیبا چې تاسو د الله د دین د نښې عزت کوئ. د دین نښه جومات دی د هغې به عزت کوئ خو د هر شي د عزت خپله طریقه وي. علما د دین نښې دي د هغې عزت پکې، پیغمبران دي د هغې عزت پکې. د جومات عزت دا دی چې ته پکې منځو کې خبرې پکې نه کوې، چغې پکې نه کوې. د قرآن شریف عزت دا دی لا یمسه الا المطهرون چې به یو دسه به لاس نه وهي په ځمکه به یې نه ږدي. د پیغمبر عزت څه دی؟ قدر به یې کوې، احترام به کوې، د هغه مخکې به چغې نه وي، اوازونه به نه وباسي. د هر چا خپل عزت. نو د قرآن عزت دا دی یو دسه به لاس نه وروړي، رومال به دې توقف په ځمکه به کېږدي. او ابو داود شریف کې حدیث دی چې روچت دی که خپل به یې کوې دا د قرآن څومره ثواب. زموږ د دې دین په عالمانو کې یو لوی عالم تېر شوی دی پنجاب کې مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د قرآن شریف مفسر و مفسر دی. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله هغه سره وخت تېر کړی تفسیر یې دی ویلی. هغه په ډېرو جلدونو کې تفسیر لاهوري دا لیکلی. ټول عمر یې د قرآن شریف تفسیر سره زندګي تېره کړه او د کشف خاوند و. د کشف څه ته وایي؟
چې په دې مخامخ سترګو تا ته یو شی نه ښکاري او د زړه په سترګو یې ووینې دې ته کشف دا یو دوه واقعې د کشف یې درته یم زیاتې نه یو ځل یو سیټ ونه راغی وی حضرت ما جماعت جوړ کړی دی اور میری خواہش ہے کہ اس میں پہلی نماز آپ پڑھنا ہے نام خواہش تھی جنوبی مصطفیٰ کے تک جب تک آپ ہمیں نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم اس پہ نماز نہیں پڑھیں گے تر سوچ اتنا رہا تھا کہ مخ کی مندی کڑے من بنا مجبور شلا چې په جماعت قدم کې خو ډېر خسته جماعت ډېر قیمت کې ډېر زیاته پیسې لګولې اصل پنجابیان د جماعت شوقیان عبادت ته کم کوي خیر دې بدل مالی عبادت کې تکړه پټ پټ جماعتونه په پنجاب لاهور اسلام آباد کې تاسو کراچۍ نو هغې کې په جماعت کې دننه ایسیګان لګېږي او دا خرچې ټولې دا خلک کوي زموږ خلک په بدني عبادت کې تکړه دي منځونه روژې خو په مالي عبادت کې موږ خلک نه شو اوس د کراچۍ ته تلم دی روژې نه مخکې یو ځای ته تلم هلته مې بیان چې لاړم یو مولانا صاحب خو ډېره ښکلې مدرسه او ما دې تپوس وکړ وایي مدرسې ترتیب هم څنګه دی دا طالبانو ډوډۍ لنګر ما ته بس خدای پوره کوي مې چنده ونوینه د چنده نه غواړم ما اوسه پورې چاته چندې له نیم کړي هلکه دا څومره استادان دا دومره لنګر طالبان وي خلک په خپله راغلي زه چېرته نه یم ما ته مولانا صاحب اوسنۍ خبره راته وکړه نور به پرېږدي وی دا اوس تا د راتلونه لږ د مخکې وي یو ماشوم راغی او وی مالې یو پټه لفافه راغله وی دا بار یو سړی ته دا لفافې راکړې چې دا محتمم صاحب لا ورکړې بار بلا راته ورکړه وی چې ما وکت ما وی چې یاره په دې کې به د څه کپړې به پکې پرتې وي یا څه کتابونه به پکې چا راغلي وی چې کولم مې کړه هغه د روپو ټکا وه او لاندې ورسره صرف او څومره روپۍ وې 6,00,000 روپۍ وې او لاندې رپوټې کاغذ و کہ ایک بند خدا کی طرف سے مدرسے کا امداد قبول کر بس خپل نوم نه بچ نو ګور خدای والا ورکوي په جومات پیسې ولګي په مدرسه پیسې ولګي نو د هغې دا یقین جوړ شوی دی دغې خلک چې هغې وایي موږ ولګو موږ له خدای راکوي نو هغه سیټ هم ډېر ښکلي جومات جوړ کړی ډېر پاکه او مزېدار لاهور صاحب کے سنگھ جماعت دوارا جو قدم دنہ کیے کہ بہت مزیدار مسجد ہے اعلیٰ مسجد بہت خوبصورت ډېر ښایسته ډېر ښکلی ډېر مزیدار کاش کې حرام پیسو پې نه بنا ارمان چې دا په حرامو پیسو نه وی جوړ کړو څه خبره ولې د کشف نور دې څه خبره نو هغه سیټ ته ملګرو داسې ټینګاوه وی دقه ښې د مولیان راغلي چې ستا عزت وشي او دا دې خورې درته او ډونګې چې دا تا په حرامو پیسو جوړ کړي هغه سیټ وی حضرت نے سچ فرمایا ہے صرف مجھے اور اللہ کو پتہ ہے میرے بال میرے بیوی بچوں کو بھی پتہ نہیں ما سره وی د سود پیسې وي نو ما وی راشه د خدای په دې پورې ولګو جومات ته جوړ زمانو دې ته کشف یو ځای جومات کې ناست یو سړی والا راغی یو گاونډي وی حضرت آپ کے پڑوس میں 2 بندے فوت ہو چکے ہیں نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے وستا په گاونډ کې 2 کسان لري جنازې مونځ به یې تکي لاهوري صاحب گاونډیانو وی ډېره ښه خو چې وی ښه ده نو څه وی ایک جنت ټوټ گیا ایک دوزخ تاسو د غیب علم لرئ د غیب علم الله سره دا بعضې وخت کې یو کشف وشي کله نه کېږي یو شاګرد ورته وایي شیخ دا خو دومره غټه دعوه ده چې دا دعوه حضور پاک هم نه ده کړې
ताता सब पता लगी कि वो जन्नत दा बल होता है मैंने कहा कुछ नहीं मैं वो तब से कि मालूमात है वागश्तर no jau kas marēta tīzir diečori. No či kam salim zan kulki o marēta tīzir divače, višķe vai kam fābali noda. Au bel kas pe accident ke mano, no huzur pak farmai sahibul hadm shahid. Padakar o pe accident ke je kam salim man swaga shahid. Au shahid wajanat takasha. Nomada Allah mafani se rahmatullah alayhi tabus. मैंने दादा कशफ दा वाक़यात मुंडेरो लीदे काम बिल्कुल मैं दा ज़माने की थोड़ी लड़का थोड़ा मो शेख वलदीसान रेडवेल और रेडवेल में खलक देर शेवे जाने मान नुद्दत दा कशफ वाले के दसजा आगमा दबे विदा दा कुरान शरीफ दा खिदमत बरकत दा कुरान शरीफ दे खिदमत दे شب و روز خدمت جیل تا چلار جیل تا نو قلدن دا قرآن شریف تفسیر شروع گاڑی تا باوخت نوم بے دا قرآن شریف تفسیر کور بناستو زنانو تا بے جماعت کی بناستو مبتدیانو تا بے مدرسہ کی بناستو طالبانو اب وقت دا قرآن شریف تفسیر او حتی یوزن ریل گاڑی تا خطت نو چې څنګه ورخه دارل ګاډي په دې پټلې کې نو بیا روانېږي په دې فارم روانې بیا تیس ورخه اخیری مازیګر یو بل ګاډي نو چې په ریل ګاډي څنګه ورخه او شپه په دې پیدان د پاسه خپکه راوړل هر قسمه خلک یو سړی ولامان ورکړ وی حضرت ته یو یا تاسو نه واپس راځي ګاډي په جاته ودرېږي نه اخوځي یو شاګرد بتوي حضرت دا تسکه دا خو اخیری ګاډي دی بل ګاډي شته نه شپه به در باندې پلي کې شک کې راشي اوس انا په ګاډي ته خېجا دا سړی به د تاسو د بل چا نه کوي هغه وینا زمانه د قرآن شریف دا یو یا تاسو نور شو کې دل جواب وی ګاډي د نشپې سره بسکه وی کوئی بات نه یس خبره نشته وی په دې टेशन की दलील गण बदे खबर वशफा कम वो जदी सड़ी द कुरान शरीफ दा आयत यार बार रेल जेल सब में तो हर जगह दा अल्लाह दा कुरान शरीफ